د ټولو نه لویه کامیابي دا ده چې زمونږ او ستاسو نه الله راضي شي. ورضوان من الله اکبر، د الله رضا د ټولو نه لوی شی دی. هر انسان کوشش کوي چې خپل لیډر، خپل مشر یا یو مشهور سړی د ده نه خوشحالی او په دې باندې دا فخر کوي زه د پارټۍ ډېر ښه ورکر یم، ما نه د پارټۍ مشران ډېر خوشحاله دي، سټسفاید دي او زما نه ډېر زیات مطمئن دي، پلار زما نه ډېر خوشحاله دی، د مور دعاګانې ما ډېرې اغوستې دي، پلانی دکاندار سره استاد سره زما ډېر وخوښ اوسه پورې شکایت نه دی راغلی. نو داسې انسان د هر چا خوښي، هر دل عزیز د هر چا خوښي داسې انسان. نو عزتمندو موږ او تاسو له دا سوچ هر انسان له پکار دی چې کوم د دې ټول کائنات رب دی چې هغه زما نه خوشحاله دی که نه، او هغه خوشحالیږي پس او هغه خفه کیږي پس. دا سوچ انسان د ډیرو ګناهونو نه منع کوي او دا سوچ انسان په ډیرو نیکو باندې آماده کوي. ځکه چا سره چې د چا محبت وي د هغه د خوشحالۍ کوشش کوي. دا عام یو ده. تاسو ګورئ یو غټ ځواني، یو لوی ځواني، یو معتبر سړی په معاشره کې په یو جینۍ باندې عاشق شي د هغه هره خبره مني، خپل سټیټس، هغه خپله مرتبه، خپل مال دولت ورته هېڅ هم نه ښکاري. ځکه دا عشق او محبت شی داسې شی دی، حبک شی یعمی و یصم، د یو شي محبت تا ړوند او کوڼ کی، پته درته نه لګي. خو داسې نه ده پکار خپل وقار، خپل عزت، ځکه دنیا کې ښځې هم ډېرې دي، ودونه هم ډېرې دي، هر څه ډېر دي، بیس بیسیار، ولې ځان ذلیله کې؟ خو بیا هم خلکو ته واقعات هم بیانوي و یار موږ عشق او محبت کې کم کم قربانیانې ورکړي دي. نو زه چې هر څه شوي عزتمندو الله رب العزت د پاره هم انسان سره داسې یو څو شیونه پراته چې ما الحمدلله 50 کالو نه زکات ورکړی دی او هر کال مې مثلا 10 لکه روپۍ زکات ورکړی دی او د 50 کالو نه زه الحمدلله سرسایه ورکوم او مثلا د 20 کال وشو ما نه د جمعې مونځ نه دی تللی، یا الحمدلله 10 کال وشو ما د شپې مونځ کړی دی بطور نعمت، بطور تکبر به نه وي. که چاته ویم نه ځان ته خو شیشې ته ودرېږه ووایه که نه چې هلکه تا ماشاءالله دا کارونه کړي، یو ځان له دغه ورکه حوصله ورکه، شابسې، افرین او شابسې. نو هر انسان عزتمندو کوشش کوي چې کوم چا سره محبتي چې هغه راضي کړي او د هغې دپاره قسمه قسم کارونه کوي. او بعضې پکې لا وایي وایي په جنگ او په مینه کې هر څه جایز دي، دومره حده پورې ورپسې لاړ شي. وایي په جنگ او په مینه کې هر څه جایز دي. که ته ورته چې د الله سره د مینه ده بیا جنگ او جهاد ته رامخ کې شه، بس بیا نه د الله دپاره جنگ نه کوي. که ته وایې د الله دپاره مینه ده، زه ما او تا یو مسابقه کوو، یو ریس لګو چې څوک به یو 40 ورځې متواتر تهجد کوي، بیا نشي کولی، بیا پروتي. نو عزتمندو کله ناکله دې ته کتل پکار دي چې انسان کم از کم دومره ورته محسوس شي چې زه ډېر کمزور یم، دا هم غټه خبره ده. که کولی شي او که نشي کولی بعض نفلي کارونه دي، خو کم از کم چې دومره تا ته پته ولګي چې زه د عشق او د محبت په میدان کې ډېر وروسته ولاړ یم، زه غازي نه یم. علامه اقبال هم وایي د گفتار خو غازی شوی خو د کردار غازی نشوی. گفتار کا تو غازی تو بنا، وایي د گفتار غازی خو جوړ شو خو د کردار غازی جوړ نشوی. نو دی وجې نه عزتمندو د الله د راضي کولو کوشش کول پکار دي. تاسو ته مې ویل مجنون دی حده پورې تلو چې یو ځل خپل پلار بیت الله شریف ته بوتلو، ویل داسې چلو که چې توبه وباسه دلته د ډېرو خلکو توبې قبول شوي دي، پخوا به مشرکین هم دلته راتله توبې دپاره. دا خو وروسته به نبي اسلام ویل چې اخرجوا اليهود من جزیرة العرب، دا دلته نه وباسئ.
ځکه دا سازشین قوم دی، دا حالات خرابوي دله. او ته وګوره که نه فلسطین او دغه ځایونه نه دي وتي ټول عمر هلته سازشونه دي. او د دې ځایونه د نبي علیه صلات وسلام حکم وکړو، حضرت عمر صاحب بیا ټول بار کړو بار کېږي وروره اوسېږئ، موږ به ستاسو خیال ساتو، موږ به ستاسو چې کوم اسلامي عزت غیر مسلمو له ورکولی کېږي موږ تابعدار یو. یو کال یې جزیه هم نه واخیستې. هغه ورته ویل ولې؟ وایي موږ جنګونو کې مصروف وو، نو تاسو پیسې موږ له راکړي دي خو نه دا واپس والی. خیر دی موږ ستاسو خیال نه دی ساتلی، دومره به یې خیال هم ساتي چې کوم ستا ملک کې اوسېږي. خو سازشي سړی به ځان ته نږدې نه پرېږدی، ګینې هر څه به دله ګډوډ کړي. نو عزتمندو مجنون پلار بوتلو ویل بیت الله شریف کې دعا وکړه بچه دلته ټول لوی لوی پیغمبر آدم علیه السلام راغلی، اول د هندوستان د سریلنکا د ځمکې نه حج کړی دی، بیا اکثرو پیغمبرانو بیت الله طوافونه کړي دي او نیکانو خلکو کړي دي او اکثرو غیر مسلم هم کړي دي. دا خو وروسته بند شو ما درته ویل، د نبي اسلام نه مخکې به غیر مسلم هم راتلو. ویل توبه وباسه. خو عزتمندو کله چې انسان په عشق کې او د غلط چیز په محبت کې ډیر زیات جوور لاړ شي، نو اصل کې دا د الله رب العزت هغه ځای چې کوم خصوصي ځای دی هغه بل چاله ورکړي، په دې الله خفه کېږي. ته سوچ وکړه که نه یو ښځې ته چې ته جایز ښځه م وې چې زه ځان له بل واده کوم، نو هغې ته پته لګېږي چې دا زړه ما سره نیمه مینه کټ هر سره نیمه وایي نه 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 په دې کې دی نیم، زه به د پلار کور ته ځم. که ته ورته جایز دي وایي که جایز هم دي خو زما نه برداشت کېږي، نه جایز دي داسې ورته نه وایم ځکه چې د الله حکم دی، خو برداشت رانه نه کېږي. مینه کې خلک داسې ملاوټونه څوک نه مني. سړي ته پته ولګېږي یو جینۍ دا نکاح یې ورسره کړې د بل چا سره تعلق یې په دویمه ورځ یې رخصت کړي، وایي ځه اشنا پسې دې ځه. الله رب العزت بیا هم موږ له ځای راکړی، خیر دې زړه کې د دنیا څه نه څه مینه محبت ساتلی شي چې کم از کم روزګار خو پې کې که نه. زین للناس حب الشهوات، وایي دا بس څیزونو ته ما ښایسته کړي دي، ځکه که دا ښایسته نه وی نو بیا به کار له نه تلې. خو داسې به نه کوې چې هغه زمونږ والا زیم ټول کور هغه ته حواله کړي، دنیا ته حواله کړي. تو به خو ته مه کوه که نه. من به تو مشغول تو به امر زید، زه تا ته مشغول یم او ته لاړې فلانی 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 پسې امر او زید پسې. نو یو نظر موږ ته هم ګوره، دا بعض دکاندارانو بورډونه په پخوا لګولي که نه ایک نظر ادھر بھی، نو یو نظر خو موږ ته هم کوه که نه. ټول هر څه درکړي موږ دي او کوم شی نه چې درکړه هغه هم لږ ښایسته پیدا کړي، بس تو هغې پسې شوې. لکه د مثال زموږ د ماشومانو دی، ماشوم باندې پلار څومره ګراني. ماشوم چې څنګه پلار لاړ شي د ټولو نه اول د پلار د غېږې ته راټوپ کوي او په اوږو ولخېږي، خو چې کله ول ماشوم له ته یو ټافي ورکړي بس په ارام شانې د اوږې نه کوز شي لاړ شي کوڅې ته وځي. دغه مثال تاسو کتلي ماشومان که یو ټافي باندې بیا د پلار هېر شي، بیا هم هغه خپل ماشوم ته بچه دا ټافي ماله یو چوپ ماله راکه او لږ زه سکم دلنې درکوي، ځه مړه دا زما ده وایي. زموږ مثال هم دغه سره الله موږ له دا شی نه مهینه راکړه د دې دپاره چې ستا ضرورت پوره شي چې ډېر محتاجه نه. ځکه که ما د ځمکې نه اوبه نه راخېژولې نو اوبه به دې د کوم ځای نه پیدا کولې، ته راته چل وښایه ځه. اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، دا زه در اوبه راکوزوم که ته یې راکوزې ته راته ووایه ځه. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، د دې تورو خاورو نه ته دا شی نه راپورته کوې که زه یې راپورته کوم. اسان او دا بچی د دې اوبو نه ته پیدا کوې که زه پیدا کوم، دا ښایسته شکلونه چې ورکوم. نو الله موږ ته خپل حیثیت کله ناکله ښیي. خو بس زموږ مثال د ماشوم دی چې څنګه دنیا راکړه موږ ویل جي بس ټیک ده ته زموږ رب یې هلته م واده کړې وه، په قبر کې به مو یو ته زموږ رب یې، خو منځ کې پکې قصه بدله شوه هېر شو. اسانې خبرې دي، ساده خبرې دي. نو دا بیان شو، دا روزه شوه، دا اعتکاف شو، دا روژه شوه، دا موږ ته هغه واده را یادوي، واده د الستو. دې ته واده د الستو وایي. موږ واده کړې ده الله رب العزت چې کله موږ پیدا کولو ارواحو الستو بربکم، وایي لکه خبره خو به نه هېروئ که نه زه به هم رب یم که نه. ټول ویل بلا ولې نه جي، بلا معنا څه ده ولې نه. کله موږ او کوو خو چې کوم یاران دوستانی او ډېره یقیني خبره کوي هغه څه وایي ولې نه یار ولې نه. نو بلا یعنی دا بلا کومه ورځ چې موږ به تا هېر کړو، زموږ اسم نشته سستا دی او ته رالار سره راکې، نو تا به موږ څنګه هېر کړو. دنیا ته چې رال نو انسان نه
کله څوک دکان ګڼي، څوک پلار ګڼي، څوک جاب ګڼي، وایي دا دار څه موږ له راکوي. نو د دې وجې نه چې قبر ته لاړ شي د ټول ناول د نه بیا تپوس کوي څنګه چلې من ربک. یو سوال صرف دی، ګوره شروع کې یو سوال باندې ټوله زندگی من ربک. وایي تا ویلو چې زه به تا نه هېروم، څنګه چلو؟ دنیا کې خو چې د مونځ ټایم راغلی ته خو به دکان کې راس وې، رب طرف ته خو ته نه راتلی. لسو 15 کالو پورې خو دې اب کو اب پلار مې شته که نه، پلار مې شته که نه، پلار مې شته. چې د 15 کالې شوي دکان درته حواله شو، بس بیا د دکان بس بیا د هغې نه لاندې قدم نه دی راغستی. چې مړ کېدې کاپۍ راوړه چې دا وصیت ولیکم چې دا به څوک کړي، دا به څوک کړي. ځه لکه خپل غم کوه. د دې قصې ټولې معلومې دي چې چاته به څومره حصه رسي، چاته به څومره رسي، ټولې قصې خلکو ته معلومې دي. اخر وخت کې عزتمندو قسم دی بل ورځ ما یو ویډیو وکتل لکه رښتیا او ظاهرا رښتیا ښکاري، ځکه هر څه ښکاري پکې. قبر راوکني فیصل آباد کې د کوم ځای کې کسان دي قبر راوکني او یو کس چې کوم دی لاندې ورکوز شي، یریږي هم نه د ظالم بچی، او هغه د پلار د خاورو نه ډک لاس بار راوباسي او پیپر یې ورسره یو په هغې کې ترې لاندې دغه ولګوي. پهله خو به داسې وشي د مرګي حال به پروت و په کټ نو ګوته به یې ترې لګوله. اوس درپسې عزتمندو قبر ته هم درکوزېږي، د قبر نه دې دا لاس راوباسي او هغه لاس چې کوم دی په خپل هغه د ګوته لګوي دنه فنګر پرنټ دنه لګوي او ټول قصې دنه کوي. دا ویډیو به تاسو هم ډېرو کسانو کتلي، دا قصې روانې دي عزتمندو. دیو جن الله رب العزت وی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ټیک د مال او اولاد می درکړې به دا د دنیا زینت ته ډیر پکې ګوره ډوب نشي. لا تغرنکم الحیات الدنیا، زینت می درکړې خو به سړی کپړې واچي، د کپړو خو څوک عبادت نه کوي کنه. اوس کپړې دي ښایسته دي واچوه بس مزې کوه، خو بس چې تو سات پس کپړو ته ګورې او سات پس کپړو ته ګورې، نو کپړې خو د استعمال شی دي بس استعمالوي او نور پکې څه نشته، خبره ختمه. خپل کار کوه. نو الله وی دا د دنیا سیس ټول یو شان دی، د کپړو په شان زینت دی، بس صرف استعمالوه او بس کیسه ختمه. نور خپل عبادت کوه، خپل مقصد مه پرېږده، خپله لاره مه پرېږده. وی دا په غرور کې وانه شئ، په دوکه کې م وانه شئ. او لعب ولهو، ګوره دا یاد لرئ دا ګوره کیل کود دی. عزتمندو څومره عجیبه لفظ الله استعمال کړی. تاسو که کسي کوم کسان چې د کرکټ یا د فوټبال شوقیني، نو کله چې کرکټ لګېدلی یا میچ لګېدلی چې څوک خبر هم کوي غلی شه، ډېر زیات خوند پکې هغې. خو څنګه چې اخري قصه وشي چې میچ وګټلو، ته چا نه تپوس وکړې دا میچ بیا ګورې، روکې که مړه څه پکې بیا نه ګوري. دقه شان د دنیا زندگی ده، ډېر خوند دی پکې د کرکټ میچ دی چې ګورې چې دې بال باندې به څه کېږي، دې بال باندې به څه کېږي، خو چې قصه ختمه شي بس خوند یې ختم شي، بس بیا ټول عمر خوند دی. په قبر کې به خوند وي، یا ښه خوند دی او یا بد خوند دی، خو بس شی دې خولې ته اچولی دی اوس بې تیری. دا ګوره یو ټکي کې د قرآن څومره عزتمندو فلسفه ده. نو مجنون ته ویلې بچیا بیت الله ته لاړې، بس که ټول عمر دې لیلا لیلا وکړه، اوس الله 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 وکړه او الله د زړونو زنګ لرې کوي چې څوک په صدق دل سره د الله نه توبه وباسي. ځکه الله زړه داسې جوړ کړی دی. زړه ته وایي قلب، د قلب معنی د اوړېدل راوړېدل. هېڅ خبر نه په سړی مړه پلانۍ معنی نه هېرېږي، پلانۍ معنی نه هېرېږي. ته یو 10 ورځې باندې تېر کړه، تا ته خو دې بیا رایاد شي، ته خو لاړ شه چېرته خپې خو سپکې که که نه. خو ته ناست یې همدغې ته ناست یې همدغه سوچونه او همدغه قیسې کې، نو ځکه ته نه هېرېږي. زمونږ مور او پلار سره څومره مینه وه، په پیله ورځ موږ څومره جړلي دي مور او پلار پسې چې د چا وفات شوي. اوس چې درشي بس خدای دې وبخي، بس قصه ختمه، الله دې وبخي بس قصه ختمه. مخکې به دویم ټکی ورپسې څوک نه وایي. دا الله زندگی جوړه کړې داسې ده. نو مجنون لاس اوچت کو دعا کوي. اوس ګوره هلته ګوره څومره ګستاخي وکړله. دا مجنونان، دا لیوني، دا شاعران دوی ګډې وډې وایي. دا قرآن وایي فی کل واد یهیمون، وایي دا شاعران هم په ګډو وډو سري، کله څه وایي او کله څه وایي او کله څه وایي. قص قطارې کې ځان به داسې نر پښتون کې به دې شعرونو کې ته وایي چې بس همداد د دنیا نر پښتون همدا دی، بل اوس به جینۍ سره ولاړي بس وروره قص قطارې به کوي. او شعرونو ته چې وګورې د انقلابي شعرونه بالکل دي، شعرونه زبردست دي، خو شعرونو باندې خو کار نه کېږي، په کردارونو باندې کار کېږي، په سرپرستۍ او مشرۍ باندې کار کېږي.
نو مجنون لاس اوچت کو الہی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب اللهم لا تصلبن حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمین. و یا الله ګوره دا د لیلا والا دا شی دا محبت مې د زړه نه ونه باسي. پلار خو راوستی یم خرچه خو م کړې د عمرې له خو راغلی یم خو ګورې زړه کې مې بل څه پراته دي د دې نه ګورې دا رانه د زړه نه لرې نه کړي. دا څومره ځای او ټول ګناهونه درته توبه وباسم خو دا یو شي نه ګورې توبه نشم کولی. او یا الله زما د زړه نه وي دا وباسم او دعا مې درته وکړه که زما په دعا څوک امین وي خدای پاکه وایي هغوی سره مخه وکړي. نورو ته پکې دعا وکړه ټول امت ته دعا وکړه خو ځان دپاره یې ونه کړله. بس لاړو به بیا به کله ځان باندې چکونه لګول او کله به چې کوم دی وروره یو کوڅه کې سر بر کله به یې خاورې راواغستې چپولې وې څه وایي دا د لیلا د کور دي شابه تکړه شه خوره خاورو پسې ده. نو اوس عزتمندو د الله راضي کېدل څه طریقې سره کېږي. هر یو سړی وایي زه الله سره عشق کوم تاصل اله وانت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. و اذا الله نافرمانی کوي وي الله سره مینه کوم وایي زما د ستا په ځوانۍ قسمي چې ته ډېر دروغجن یې عجیبه عجیبه خبرې کوې څوک ځکه لو كان حبك صادقا که سته په مینه کې صادق وې لأطعته نو تا به خبره منلې. ان المحب لمن يحب مطيع څوک چې چا سره مینه کوي د هغه خبرې مني. یو سړی د ډېر تابعدار غم مه کوه وایي یار یو لک روپۍ مې په کار دي صرف ماښامه پورې یاره دې کې خو به درته پاتې راشم نو څه شي کې به ته ما ته راځې ما چې روټۍ کړي هغې له په ټایم راځې بس صرف دې ته ته دغه وې خیرات له په ټایم باندې راځې یاره ستا هر یو دغه کې موږ نیغ نیغ ولاړ یو نو هغه ستا د خپل خېټې غم کې که نه اوس مې یو لک روپۍ په کار دي زمونږ غم وکړه یاره دې کې به درته پاتې راشم ته یې پاتې. نو څوک چې چا سره مینه کوي هغه سره څه نه څه مدد کوي منډه کوي مرسته کوي دا کوي دې ته مینه وایي. نو ته وایې زه الله سره مینه کوم نو سوچ وکړه عزتمندو ډایري راواله چې په دې میاشت کې د نه څونه مونځونه قضا شوي دا پته دې په دغه ساعت دې پته لګي مانه یو ورځ کې هم دې پته لګي چې څو مونځونه دې جمع سره کړي ذکر دې څومره کړی دی دا ټول خیسیب د ګز او د میدان خبرې دي خپل ځان سړی چې کولی شي خو موږ دا حساب کتاب نه کوو ځکه دې کې زموږ سراسر نقصان دی نقصاني حسابونه څوک نه کوي. تاسو الله حاضر کوي ما چېرته خپل لکه موږ مولیان یو موږ اوزګار هم یو دې ته ما چېرته 24 ګنټې حساب نه دی کړی د یو ورځ چې په دې کې ما ډېر څه کړي فلانې نو تاسو به څه کړي عزتمند. نو دا یو بل ته دا خبرې د دې وجې نه کوو کیدای شي خبرو سره عزتمندو د چا زړه ته یو خبره پرېوځي زما زړه ته خبره پرېوځي که زما زړه ته پرېوته زه کامیاب شوم زما خبرې که زما زړه ته پرېوتې که ستاسو یو چا زړه ته پرېوتی او یو سړي پې عمل وکړو یو ورځ او صحیح توبې وویستله نو بس الله رب العزت به زمونږ کار هم ورسره وکړي او ستاسو کار به مو وکړي. صحابه کرامو سره به څه غم و عزتمندو الله په څه راضي کېږي یو د ټولو نه لوی څیز عزتمندو دا د ژوند مقصد جوړ کوي ذکر دا آسان عمل دی په غسل کې هم ذکر کېږي صرف قرآن باندې نور هر ذکر کېږي چې کپړې دي ګندۍ خیرنې پیرنې کپړه دي بیا هم د الله ذکر کېږي. اذکروا الله ذکرا کثیرا واحد شی چې الله ډېر یاد کړی دی هغه ذکر نور هر څیز لیمټ دی د ورځې 15 وخته مونځ دي بعض وختونو کې مونځ هم نه کېږي مکروه دي حج خپل میاشت د بل میاشت کې حج نه کېږي صحیح ده خو د ذکر دپاره ټایم نشته چې ښځې سره میلاویږي هغه ټایم هم ذکر شته چې باتروم ته ننوځي هغه ټایم هم ذکر شته چې باتروم نه راوځي هغه ټایم هم ذکر شته. نو د الله کور او د نورو ځایونو کې خو خامخا شته چې دغه ځایونو کې ذکر شته سوچ کوه د الله نوم عزتمندو به اخلي خو باتروم نه بار او بیا چې واپسۍ کې به راځي نو بار هر ځای کې به ذکر شته. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ یو ځل نبی علیہ السلام ته وویل یا رسول الله ذهب اصحاب الدثور وی ای د الله رسوله مالدار خلک خو موږ نه ډېر مخکې شو ور هغوی سره به دا غو موږ خپل بچي ته وایو هلکه پلاني خو موټر هم واغستو د بسري زویه زموږ هغو ته بسر یو بسر ورکوټي شانسي ته وایي کمزور و ته چېرته صحابه به څه کول اصحاب الدثور مالداره خلک ډېر مخکې شو څه کې مخکې شو بالاجور په اجرونو کې مخکې شو یصلون کما نصلي
وی موږ چې کم نفلونه او منځونه کوو مالدار سړی وایي زه خو تا نه کم نیم وایي هغه صحابه کرام منځونه هم شروع کي اوس موږ حیران یو موږ غریبانانو ویصومون کما نصوم موږ روجې نیسو نفلي او فرضي او واجبي مالدار هم نیسي ځکه صحابه کرامو کې چې کوم مالدار و هغه هم د عمل شوقیانو ولهم فضول اموال يتصدقون بها او دا پکې لا بل موږ خو غریبانان یو موږ سره خو شته نه دي هغوی سره پکې مالونه دي هغه پکې لا نور هم اضافي اجر ورکوي زکات هم ورکوي صدقه هم ورکوي خیر خیرات هم کوي نو منځونه هم زموږ په شان دي او مالونه موږ سره نشته چې وریکو دا به څه کېږي وليس لنا مال نتصدق به موږ سره خو څه نشته چې ورکو نبی علیه الصلاة والسلام چې وکتل چې د ګوره دومره شوق دی دا غواړي چې زه د مالدار نه په مال کې نه په عمل کې مخکې شم نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته الا اعلمک کلمات تدرک بهن من سبق ولا يلحقك من خلفك وایي زه درته یو څو کلمې نه ښیم چې ته د ټولو نه تا ته څوک در رسېدی نه شي او ته د مالدارو نه هم پکې مخکې شي ویل یا رسول الله د دغې دپاره خو مې تپوس وکړو چې څه داسې عمل شي چې د مالدارو نه په عمل کې مخکې شو نو نبی علیه السلام ورته وایي تکبراه دبر کل صلاة 33 وایي د هر مونځ نه پس 33 پیرې تکبیر وایا الله اکبر الله اکبر یدا وای وتحمده 33 او الحمد لله وایا 33 پیرې او دغه رنګ عزتمند وتسبحوا 33 او سبحان الله وایا 33 کارتا الله اکبر او دغه رنګ الحمد لله او دغه رنګ سبحان الله یا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وتختمها بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او اخره کې ورپسې دا کلمه وایا اسانه کلمه د لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نو وغفرت له ذنوبه ولو كانت مثل لذبد البحر وی کستا د سمندر د زګونو برابر ګناونه می الله به دې معاف کړي خو دلته سوال لذي چې مالدار خلق هم ذکر شروع کولی شي کنه کته وی چې مالدار غریب ته الله پیغمبر ذکر خو نو مالدار هم ذکر کولی شي مالداران ذکرونه دل نه کوي هغه دل دومره ذکرونه نه کوي من غریبانان اوسګار خیر یو دې ته ناست یو دا کولی شو هغه سړی خو پیسو شمارلو نه فارغېږي نو ذکر به کم ټایم کوي خو دومره نشي کولی څومره چې ته کولی شي نو لہذا عزتمندو دا تسبیحات کول پکار دي نو اوس رمضان روان دی بعض کسان وی رمضان مهمان دی رمضان بالکل مهمان نه دی ته مهمان یې رمضان به تر قیامته پورې هر کال راځي خو ته به بګینې نو څوک چې نه هغه میلمه کله یو کله نه هغه میلمه نو دا څنګه رمضان مهمان ہے جا رہا ہے نه وی رمضان موجود دی او موږ ته روان یو ډېر کسان تیر کال اوس نشته نو خپل غم کوه د رمضان غم مه کوه یو دغه نه چا تپوس وکړو بزرګ نه چې جي د شب قدر څه علامت دی شب قدر به څنګه پیژنو هغه ورته آسان یو شعر ویلی وایي ای خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی هر شب قدر است گر قدر بدانی وایي مړه څه شب قدر ته پوځونه به کې یو شپې پسې لګېدلې وی چې کومه شپه راپاسې دي او د الله عبادت دې وکړو او دغه شپې دې قدر وکړو دقه ستا شب قدر ده هم شپه د ته راپاسې دي او الله ته یې تهجد وکړلو ستا د شب قدر په شان یعنې ثواب درته میلاو شو یو آسان عمل درته ښیم عزتمندو کوم انسان چې دا غواړي چې په عامو شپو کې ما ته د شب قدر ثواب میلاو شي د دې دپاره څه عمل شته که نشته حدیث کی عزتمندو آسان عمل راغلی هر انسان روزانه دا عمل کولی شي او د شب قدر چې څومره ثواب دی د تاثیری دی شي دا ډیر آسان خبره حدیث کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د عائشہ رضی الله تعالی عنها نم حدیث دی د عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نم دی من صلى 4 بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر وی کم انسان چې د ماسخوتن مونځ نه بعد 4 رکعاته مونځ وکي نفل وی دا داسې دی لکه د شب قدر په شپه چې د عبادت وکړو اوس اسانه شو هره شپه شب قدر نن ماسخوتن نه دا شروع کی عزتمندو اوس دا
یو سلام سره د عائشې رضی الله تعالی عنها روایت کې پکې راغلی چې څلور رکعاته مونځ به کې، پهله خپل ماسخوتن څلور رکعاته مونځ وکړي، بیا به 2 رکعاته سنتو کې، د هغې نه پس به دا 4 رکعاته کې. وتر اصل کې د شپې مونځ دی، خو موږ خلکو ته وایو چې دې وخت یې کوئ ځکه چې د شپې خو ته آسونه خرڅ کړي وو دی الټا، نو دغه هم شپه د دې وخت کې وکړه. نو د 2 رکعاتو سنت نه بعد چې څوک 4 رکعاته مونځ کوي، وی دا داسې دی لکه د شب قدر په شپه چې د عبادت وکړو. روزانه شب قدر ځان له جوړولی شي. دا به کم کسان کوي لاس اوچت کړي انشاءالله. یو ځل نیم خو یې وکړو که نه د خدای بندګانو. ماسخوتن نه بعد 4 رکعاته نفل. کم ټایم کې دي؟ ماسخوتن نه بعد 4 رکعاته نفل. داسې په دې خولي وایي چې دنه یېرېږي نه. نو دې طریقې سره عزتمندو. بله طریقه دا ده چې ما تاسو ته شروع کې ویلې تسبیحات په خپله خولې جاري کړو. تاسو یو کې بعض وخت یو عوامي دلته یو دویانو والا دی، زما ملګری دی، بېګیري کس دی چې کله هم زه ورشم د هغه په لاس کې تسبیح، خو یو خو سټایل والا تسبیح که نه هغه وړی شان چې ساتي هغه خو سټایل والا دي، هغه بیل شی دی، هغه هسې خلک ساتي دي دپاره چې لکه زه ښه سړی یم. یو تسبیح دې ته وایي چې ته پې سبحان الله وې. سټایلونه بیل شی دي او کول بیل شی دي عزتمندو. نو سبحان الله چې پې وې، که د تسبیح نشته په ګوتو یې ویلی شي، خو دا تسبیح دې ته مذکره وایي، یعنې دا تا ته ذکر یادوي. نو زه چې لاس کې هسې مچولي یو ځل نیم خو پکې سړی یو ټایم کې ذکر ووایي که نه، او دویم دا دی بل ته هم ذکر را یادوي چې تا په لاس کې تسبیح نیولي، بل ګوري چې یار دوکاندار دی او لاس کې ورسره تسبیح دي، ته یقین وکړه هغه دلته دویانو والا دی، عاصم نومې دی، چې کله زه ورشم دغه په لاس کې تسبیح، په ګاډي کې چې روان دي دغه په لاس کې تسبیح، ما سره سفرونه کړي دي. رشک راشي انسان ته دې څیزونو باندې یو بل باندې حسد کول پکار دي چې کاش د ده نه ما سره بهترینه ژبه وی، تیره ژبه وی چې ما پرې ډېر ذکر کړی وی، کاش چې د ده نه زما د لاسونو ډېر ذکر کولی چې د قیامت په ورځ باندې کولی. یو بل سره په دې کې حسد کوي. ګوره امي سړی دی، زما او ته په زړه کې رشک راشي. نو داسې یو بل سره عزتمندو کول پکې. تسبیحات د یو څو د قرآن د آیاتونو نه عجیبه عجیبه فضیلتونه او عجیبه عجیبه خبرې بیانوم چې قرآن کې الله د سبحان الله او دغه رنګ الحمدلله الله اکبر دې ته تسبیحات وایي، ذکر وایي، د دې څومره فضیلتونه بیان کړي دي. الله قرآن پاک کې وایي دې سره تقدیر بدلیږي. یو د ټولو نه عجیبه خبره دا ده، الله قرآن پاک کې د یونس علیه السلام باره کې وایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. و یونس علیه السلام ما د مئی په خېټه کې اچولی و، په طور امتحان خلکو ته ښیي چې ګوره ما پیغمبرانو باندې داسې تېرې کړي. وی قسم دی که هغه ذکر نه وی کړی تر قیامته پورې به هلته پروت وی، چې تسبیحات یې نه وی کړی نو تر الی یوم یبعثون د قیامته پورې به د مئی په خېټه کې پروت وی. بس هغه فورا دغه په خوله باندې د مئی په خېټه کې ذکر شو. سوچ کوو موږ باندې چې تیاره راشي څه شو، دروازه م رانه غلطۍ په دیوال ورځو. یو سړي چېرته زلزله راغلی و، بچي ډېرو یو ویستل بیا وروسته چې زلزله خدای م غرق کوي، په زلزله م پوه نه کړم. نو زموږ دا حال دی عزتمندو. او یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الله وی ما ربا. دومره بهترین عزتمندو دا د یونس علیه السلام دی. دغه رنګ د داود علیه السلام باره کې الله وی وسخرنا مع داود الجبال یسبحنا والطیر. وی دا ذکر دومره اعلی دی چې کله به زما داود پیغمبر د الله ذکر کوو نو غرونو او مارغانو به مو سره د الله ذکر کوو. هغه مارغان به دومره وجد کې رال، وی هغوی هم د الله ذکر شروع کو. او زمونږ چې یو بل سړی ذکر کوي بل ورته ځان مه ښایه، په ارام کښېنه، د تسبیح دې جب کې دننه که هغه ځان هم ښه عزت یې وکړه که نه داسې بغیر ځان ښودلې ته وکړه. مړه دا ځان ښه هر وخت کې تسبیح لاس کې نیولي نو الله ته ځان ښودل پکاري که نه. الله وایي فاستبقوا الخیرات. مړه که تاسو کې نه لري نو رامخکې شئ، ځئ د خیر کار ته رامخکې شئ، خیراتونه نه خیر کار ته ذکر ته رامخکې شئ. نو څه طریقه ده که نه عزتمندو. نو داود علیه السلام باره کې دا وایي. بل کې الله رب العزت قرآن کې وایي وی دا تسبیحات زما دومره خوښ دي. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. وی تاسو ته یو ناشنا خبر وکم، تاسو ته پته شته؟ ګوره دې انداز کې وی پته درته شته؟ وی دا څومره ځمکې اسمان کې چې څومره شی دا ټول زما ذکر کوي. بل ځای وی ولکن لا کته وی چې مړه دا کاڼي به څنګه کوي؟ وی دغه خو چل دی که نه، دومره دماغ دی هر څیز کې دقه وکړي ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اوس دې سره ستا څه کار دی؟ په دې ته نه پوهېږې که نه.
په دې ته نه پوهېږي دا هر سړي چې څومره دماغ یې نه وي دغه رنګې زموږ ذکریا علیه الصلاة وسلام بکرة وعشیه وایي ذکریا علیه السلام چې څنګه د محراب نه راووتو نو قوم ته یې ویلې چې سبحوه تسبیحات کوئ د الله ذکر کوئ ذکریا علیه السلام هم عزتمند خپل قوم ته کړی موسی علیه الصلاة وسلام ګوره د جلیل القدر پیغمبران دي د هغه په باره کې قرآن پاک کې راځي الله تعالی کوي وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا یا الله د هارون ما سره ملګری کا څه دپاره سره ملګری کم یا الله نسبحک کثیرا موږ بس ډېر تسبیحات وایو ته به خوشحالېږي او موږ له به م خوند راکوي ونذکرک کثیرا موږ به ستا ډېر زیات ذکر کوو او دویم دا دی ما سره به ملګري د نبوت په دې کار کې نو زه دا به م را سره مرسته کوي خو اصل خبره دا ده نسبحک کثیرا تسبیح به ستا ډېره زیاته وایو مطلب زه به یم هغه به هغه ته به یادېږي او دغه رنګ چې هغې وایي ما ته به را یادېږي ګوره موسی علیه السلام دا بیان کړ دا قرآن کې الله وایي زما موسی ما ته داسې خبره وکړله او موږ ته یې بیان کړې ده موږ ته هم د دې وجې نه بیانوي که نه چې زه په دې څیز خوشحالېږم نن سبا خلک ذکر پورې خاندي دې وایي نه حدیث کې راځي وایي ذکر داسې کوه چې خلک د پورې خاندي چې دا لیونی دی او دغه د جنتیانو باره کې الله وایي حالانکه جنت کې عملونه نشته سوا د ذکر نه مونځ هلته نشته ذکر شته دعواهم فیها سبحانک اللهم وتحیتهم فیها سلام وی جنتین بم چې کوم دی سبحانک اللهم وی هلته ذکر به هغوی هم کوي سبحان الله الحمدلله دا ذکر به کوي دغه رنګې فرشتو باره کې الله قرآن کوي والملائکة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض وی فرشتي هم د الله ذکر کوي او دعاګانې هم کوي د بعضو بندګانو دپاره او ګوره قرآن پاک کې الله رب یو بل آیات کې د ذکر باره کې او د تسبیحاتو باره کې عجیبه خبره کړې وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ذکر دپاره لوي د نور نه مخکې م کوه د نور پرېوتو نه بعد م کوه د ورځې په طرفونو م کوه ومن آناء الليل او د شپې م کوه یعنې دې دپاره خاص ټیم هر ټیم کې د الله ذکر کوه نو دې وجې نه عزتمندو دا ډېر بهترین دی دغه رنګې نبي علیه الصلاة وسلام ته الله رب العزت یو نسخه ښودلې ده نبی علیه السلام ته به خلکو او اکثر نن سبا هم د خلکو زړه تنګي جی عزیزان او رشته داران او ګاونډیان او دکانداران او د لارې لارویار یو سړی راته برنډ برنډ ګوري بس مړه دا زړه مې ډېر تنګ شوی دی نو الله نبي علیه الصلاة وسلام ته چې کله مشرکینو به خبرې کولې نبی اسلام ورسره ښه کول هغوی به ردې بدې ویلې ته لیونې ته مجنونې ته داسې ته داسې انسان زړه تنګېږي نو الله رب العزت ورته طریقه وښوده نبي اسلام ته وایي ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین زما بنده ما ته پته ده دا خلک چې تا ته خبرې کوي ستا زړه ډېر زیات تنګ شي لقد نعلم موږ ته پته ده انک یضیق صدرک چې ستا سینه ډېره راتنګه شي د خلکو د دې خبرو نه د دې خلکو بما یقولون چې څه خبرې تا پسې کوي خو ته څه کوه فسبح بحمد ربک ته به تسبیح کوه د الله حمد و ثنا بیانوه وکن من الساجدین او سجده کې اوسېږه یا ته تسبیحات کوه ته به په سجده کې شمارلی کېږي د دې یو آیت یو معنا دا ده کوم انسان چې تسبیح کوي دا داسې دی لکه چې سجده کې د الله ته پروت دی نو دې وجې نه عزتمندو ډېر بهترین دی ذکر د هر مخلوق کوي دغه رنګې د ژوند هېڅ پته نه لګي نبي علیه الصلاة وسلام چې کله عمر پوره شو اخري عمل چې نبي علیه السلام ته ښودل شوی دی هغه هم تسبیحات دي اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا نبی اسلام ته وایي بس اوس خو فوجونه خلک په دین کې داخل شو هر څه وشو دین مکمل شو فسبح بحمد ربک اوس ته الله تسبیحات کوه نو تسبیحات داسې عمل دی عزتمندو چې نبی علیه الصلاة وسلام ته آخري عمل د تسبیحاتو بیان شوی دی نو ټول به تسبیحات کوو که نه انشاءالله یو ځل خو په تیز باندې چې ته تسبیحات ووایي که نه د بریلیانو په شان باندې ځکه مخامخ د هغوی جومات دی چې موږ هم ورسره څه نه څه مقابله خو کوو که نه وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر مزه وکړه که نه وکړه ذکر بالجهر ځان له کوئ چې چاته ته تکلیف دی بیا به ځان لږ په زوره باندې ذکر کوه چې په زوره ذکر کې دا چې د غوږونه اوري نو په دې باندې اثر کېږي خو داسې نه چې هغه بنګړې منګړې ته جوړې کړي او خلک تنګې را تنګې هغه کیسې به نه کوي لوډ سپیکرې دي لګولي خلکو ته
دغه کې داسې به نه کې نور ذکر بالجهر ځان له چې ناست دی که نه ډېر انسان باندې اثر کوي تلاوت چې لږ په زوره کې اثر کوي نو د دې خیال ساتئ. بل عزتمندو حالات دا دی دنیا کې مسلمانانو له د کمیونټي دپاره او د اتفاق اتحاد دپاره سوچ کول پکار دي. کفر لګې دی په ورور نبي سمې الکفر ملت واحده، کفر یو ملت دی، که دا یهودي دی که عیسائی دی که فلان که فلان فلان دا ټول ګورې یو شی دی. دا چې کله مسلمان باندې خبره شي بیا دا ټول یو کیږي. نو مسلمان لم پکار دادي چې دته پته ولګېږي لکه اوس فلسطین باندې حالات دي. زمونږ په ملک باندې څه حالات دي عزتمندو، او زمونږ د ملک هر سړی خپل ملک خوري. د ملک خوراک داسې دی لکه سړی چې عزتمندو خپل د مور بېعزتي کوي. دا داسې عزتمندو ځکه هلته ته اوسېږي د هغې په غېږ کې ته پروت لکه د مور په غېږ کې پروت او مور له لتې ورکې. یو ځل یو درې بې غیرته راجمع شو او هر یو سړي ویلې د ټول نه غټ بې غیرته به څوک یو ویلې زیم بل ویلې زیم بل ویلې زیم. هغه ویلې هر یو بې غیرته به په خپل بې غیرتۍ باندې څه دلیل خو پیش کوي چې ولې بې غیرته یم، نو بیا به پته لګېږي. هغه ورته صحیح هغه یو د چلو کو ویل ګورې تماشې کوئ. داسې یو که ته مخامخ یو بوډۍ ابۍ را روانه وه، ډېره سخته بوډۍ وه او ډنګورۍ ترې واغېستله همسا یې ترې واغېستله او په ځمکه یې راغوځار کړه او یو لت یې وله ورکړه. ټول ویل د کافر بچیا ته دومره په دې بوډۍ ابۍ هم دې زړه نه خوږېږي. بس ویل تاسو زه یم داسې که نه زه خو یم بې غیرته. هغه دویم نمبر کس داسې چلو کو چې دو کومه بوډۍ راغورځولې وه هغه پې د پاسه رالی د پاسه یو زور نتې نورې ورکړې چې پرته وه چې راپانیسېږي. نو دا د هغې نه غټ بې غیرته شو. زه یو سړي بل له ورکړه خو بل سړی وله لاس ورکړي راپایسئ. هغه درېیم ته وایي چې ته به څه بې غیرت یې. هغه وایي زه ستاسو د ټول نه غټ بې غیرت یم. وایي څنګه؟ وایي دا کومې ښځې له چې تاسو لتې ورکوئ دا زما مور ده. هغه ټولو ته یې واقعي یار ته د ټولو نه غټ بې غیرت یې چې ستا مخې ته ستا مور خلک داسې بوډۍ مور او دومره بېعزته کوي او دومره څه کوي او ته ټس نه مسکېږې نه تا کې هېڅ فرق نه راځي. واقعي ستا نه هغه دوه بې غیرتو د هغه نه معافي وغوښتله. بس وایي کیل تا وګټلو تو جیتا هم هارې وایي تا بس وګټله موږ د دې مثال اوس څه شی دی؟ ټول امت مسلمه عزتمندو نن فلسطین والا په تکلیف باندې دي. نو ټیک د امریکا اسرائیل هم بې غیرته دي، هغوی په هغوی باندې حملې کوي هغه هر څه کوي، خو د ټول نه غټ بې غیرت نن سبا موږ مسلمانان یو چې موږ ورته ګورو. زموږ رونه زموږ خپلوان زموږ د کلمې رونه واړه واړه ماشومان زموږ مخې ته قتلیږي او موږ په دې باندې ټس نه مس کېږو. نو د هغوی نه زیات بې غیرته موږ یو. دا ساده مثال دی عزتمند. یا زموږ ملک دی عزتمندو دا وګوره ټولو لیډرانو ټولو کسانو وخوړلو بیا هم غلطو خلکو له ور قسمه خلکو له موږ ووټ هم ورکوو په هغې اعتماد هم کوو. ټول دروغجن خلک دي عزتمندو. نو خپل مور سره ته داسې سلوک کې عزتمند د خلک زموږ خپل کورنۍ به والو په خپل کور کې ستا په کور باندې ظلم کېږي. ځکه دا د هر چا دپاره دا مثال دی. ستا په مارکیټ کې ظلم کېږي، ستا په کور کې ظلم کېږي، ستا په سوسایټي کې ظلم کېږي، ته غلی ناست دی ته یې مړه زموږ سره سویمه ده. نو سره څه کمیونټي جوړول پکار دي، مشوره کول پکار چې دې بازار کې دا ظلم روان دی دا ښه خبره نه ده. نو هر ځای کې کمیونټۍ وي صدران وي فلانې وي ډینګرې وي پکار دا دی چې هغې مخنیوي وکړي. کور کې مشر چې بچي راجمع کړي چې ګوره په دې بوډۍ ابۍ باندې دومره تکلیف دی، ټول عمر زموږ په کور کې مشره ښځه خدمتونه کوي او دا ځوانان جینکۍ دا ټول پکې همداسې ګرځي او دا ځوانان هلکان لنډرانو سره ورته ګوري. وایي مړه جینکۍ چې نه کوي موږ خو یې نه شو کولی. ولې نه شي کولی؟ تا له خدای لاس نه دي درکړي. ته روټۍ نه شي پخولی. دا نن بیان روټۍ نه پخوي څه نن بیان ښځي که سړي؟ ښځې ډېر روټۍ پخوي که نن بیان نو ته هم یو څو روټۍ پخوي که مور سره کن. وایي زه خو اشپز نه یم. ولې نه؟ په دې هوټلونو کې عزتمندو سړي ترکاري پخوي که ښځې؟ سړي. نو ته هم یو دغه ته سړی نه یې ځان ته سړی نه وې ته هم یو ځل مور دې بیماره ده وړاندار دې بیماره ده ټول عمر به هغه خدمتونه کوي. یو ځل ته کټوۍ پخه که که نه سالن پوخ کول یې څه چل باندې شوی بلا والې جامې وینځل څومره اسان دي. وایي زه خو څه دوبي نه یم. دلته عزتمند کیسهخانه کې او د نور ځایونو کې دا دوبیان دي دا سړي دي که ښځې دي؟ سړي دي. نو ته مشین ته کپړې واچوه صابون ور واچوه او عزتمندو دغه ووهه او بس تاویږي راتاویږي ولږ ساعت پسې راوباسه ویې څنډه او برې په واچوه. دې کیسې دي کله نه کله بچو باندې خپلو میندو سره کار کوئ. په دې روجو کې او په دې دغه کې دا ښځې ستړي شي روجي هم نیسي خدمتونه هم کوي او ستاسو سپورې ستغې موري د نسوارانو خیسې موري څه شو زما ډبې د نسوارو
هغه پکې لا بیل د نسوارو به پکې بیل خیال ساتي، د چیلم والا به پکې بیل خیال ساتي. نو ټول به ان شاء الله معاشرتي کور به خیال ساتو کنه ان شاء الله. الله دې عمل